عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه او دا ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی. علامه ابن خلکان یو کتاب دی وفیات الاعیان، نو په هغه کې د قصه لیکلې ده چې د عبد الله ابن مبارک د پلار چې کوم مبارک دا د چا سره په یو باغ کې وو خدمت به کاوه د انارو باغ. نو یو ورځ د دې باغ مالک راغی ډیر وخت بعد او دې مبارک ته یو څو انار راوړه او خواږه انار پکې وګوره چې زه اخرم. نو دا مبارک ورغی د یوې ونې نه انار راوشو کاو سپینې کاو هغه مالک ته کې خو وی خوره هغه چې څنګه دانه خولې ته ویشته نو ډېر زیات تریو وی بل راوړه دا خو ډېر زیات تریو دی. د بلې ونې نه د انار کټ کرای وړ هغه چې خولې ته دانه ویشته هم تریو، د بلې ونې نه یې راوړ هغه هم تریو. د مالک ورته وی ګوره ستا څومره وخت وشو او تر اوسه پورې تا انار ونه پېژانده چې کوم پکې خوږ دی او کوم پکې تریو دی، ماله خوږ انار راوړه. ده ورته وی سیبا پیژنې به هغه کس چې چا سکلی وی خاص تا دلته څومره وخت وشو؟ وی دلته زما تقریبا 7 کاله وشو او در اوسه پورې ما یو د انار دانه نه ده خوړلې چې دا تریو دی او که دا خوږ دی. دا به کې ساتلی او دا که مونږ وی او چا راته پټۍ حواله کړی وی او په نیم هم چاله ورکړی وی نو پولې به یې په اول سر کې ریبل وی د هغې نه څوک نه خبرول. په تازه تازه کې به یې ټانټې هم څومره وړ وی، په تازه تازه کې به یې په کټوو وږي وړ وی هغه به یې پخ کړ وی ځان له سره د ایله نه دا به یې کړ وی که نه به یې کړ. خو مبارک رحمت الله علیه څومره 7 کاله په دې پټي کې تیر کړلي په دې باغ کې تیر کړي دي، خو دا ورته پته نشته دی چې کومه دانه خوږه ده او کومه دانه هغه تروه ده. بیا چې دقې مالک ورته وي ته دومره زبرګ سړی زه تا له خپله لور په نکاح درکوم، ته دومره تقوادار یې، نه نسب ته وکتل نه حسب ته نه څه نه څه. ده ورته ویل صیبه زه خو غریب یم کمزور یې، وی ستا د تقوا د وجې نه تا له لور درکوم. لور یې ورله ورکړه. امیر المؤمنین فی الحدیث عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ته پیدا شو او دومره لوی سړی ته پیدا شو چې کله رقه شهر ته داخلیږي هلته کې داخلېده نو دومره د حدیثو لوی امام ته جوړ شوی و چې 10,000 کسان استقبال له راوتي. دا د څه د وجې نه؟ دا د تقوا د وجې نه. ګورئ تقوا ته ګورئ، خپله لور خور هغه ځای کې ورکوئ، خپل ودونه دا آسان کوي. دا به زمونږ د نوجوانانو د حفاظت لپاره زمونږ د کورونو د حفاظت لپاره بهترین ذریعه او سبب جوړیږي. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.